قدرمنې د نن چې موږ دلته په دغه غټ تعداد کې په یوه ځای شوي یي د دغې غونډې بنیادي مقصد د ریاست د اول ریځې نه هغه پالیسي دو چې په کومه پالیسي باندې یې د پښتون قوم سیاسي شعور د پښتون قوم روچاګېدل او د خپل ژوند غوښتل کنټرول کړي دي. نن موږ ویني چې د پاکستان په مختلف شهرونو کې د پښتانه مشرون د پښتانه کشرون دا په یوه غیر قانوني په یوه غیر آئیني طریقه باندې نیول شي جیلونو ته اچول شي او موږ د ده د مقصد نه خبري موږ دا یایي چې د دغه ملک آئین اول 28 ارټیکل یې چې کوم دي هغه بنیادي انسانی حقوق وضع په هغه یو حق دا دی چې هر شهري ته هغه که پښتون دی هغه که بلوچ دی هغه که پنجابی دی که سیندی دی که بل دی هر یوه ته د خپل رایې هر یوه ته د خپل اواز پورته کولی او د یوه سیاسي جدوجهد حق شته. نن ډېره د افسوس خبره په دا دو چې کله د پښتون قوم نسل کشي شروع وه په پېښور کې یې 140 وړکي مړه کړل. نن چې موږ د پښتانه مشرون په هغه مرګ باندې په هغه ظلم باندې په هغه نسل کشي باندې خالي خپل غم بیانوي دا د دغه ریاست د برادره زورور شی وي چې دی د موږ هغه خولې هر بندوي د ژوندۍ یې چې څومره توهین کړی شو څومره بې عزتي یې کړی شوه یې وکړه نن دی د موږ مړه بې قدره کوي د مړې توهین کو په پی ټي ایم باندې چې څومره اف آی آر دي او په علي وزیر چې د کراچۍ کې اف آی آر دی دا د موږ سیاسي مزاحمتي جدوجهد دی په 2.5 کله کې تو هره فرموله هره طریقه د وزمېله خو ته کامیاب نشوې د تو چې څومره خلک خوښ وي د تو چې څومره پښتانه مشرون کشرون خوښ وي تی بیا ونڅه خو موږ دا یایي چې د دغه مزاحمتي تحریک د دغه سیاسي جدوجهد نه چې دا جدوجهد د پښتون قوم په دا خوره باندې خپل حیثیت وضعول غواړي خپل حق جوتول غواړي موږ د دغه نه په څټ نشي. خبره دا ده چې دا یو جیل نه دی دا یو قیدي نه دی دا ټول خلک چې په کڼۍ سره لګیا شي هر یوه ته پته ده دا بازور ته روغلل دا د کندرونو یې پورته کړل په 3 کلاوې بار په جیل کې کښېنولی و په 3 کله نه بعد چېرته ورته ویلي وي چې موږ ته په غلطي کې نیولی یې دا و دومره تشدد پې کړی و ذهني تشدد جسماني تشدد د ده په مور باندې ذهني تشدد د ده په پلور ذهني تشدد داس خلق دی چې 14 کله کېږي چې بلا جوازه په جیلونو کې دي موږ ته هېڅ پته نه لګي. نن پښتون قوم او پی ټي ایم د هغې ټولې خلکې پره چې د دغه سامراجي ریاست هغه ریاست چې د برطانیا په پالیسي باندې د مو سره روان دی
د هغه ریاست چې څومره د میش خلک وړي دي د ادارې چې څومره د میش خلک وړي دي میش نن دا مطالبه کی په یوه پرامنه طریقه یې کی چې دا د میش دا مشرون او دا معصوم خلک مزید خپل کورینه ته راولاشي نن بېشکه میش پرامنه یي میش سوړه خلک یي میش هیڅ تشدد نه دی کړی د پښتین فلسفه په تشدد باندې نه دو خو که کله دته میش د رښتیا مزاحمت ور وشي بیا دا میش په یقین سره ویلی شي ځینې هم په ازمیلي دي چې دا د سرکار ګټینه پسې بند کی د سرکار پایا پسې جام کی قسم دی که د یو طاقت وي چې بیا دا پایار خفلو ساتي ملګري په یوه خبره باندې سره پوی کول دي چې ډېره ضروري دو هغه دا دو چې دای مو د جلسې نه د جلوس نه د احتجاج نه د مزاحمت نه د سیاست نه ویلې تاړي د هغه وجه دا دو چې که کله په دا قوم کې یو سیاسي شعور پیدا شو یو مزاحمتي شعور پیدا شو دا بیا هغه قوم دی چې د دنیا غوړ غوړ طاقتونه په دا 13 سال 200 کوله کې چې په دا خطه تللی دي د هغې اول په دا خلک سوچ ورته کړی دی چې د دغه خلک سره څرنګه کړل دي په دا خلک څرنګه تېرېدل دي چې یورې د هغې سوپر پاور میشته داره سوچ کړی دی بیا دا پنجاپای ریاست داره زورور نه دی دو داس کنټرول کی دو داس ودروي چې په زندگی کې ورته یود وي سیاسي شعور د مو حق دی تو اس کا سوچ کړی وي په کشمیر کې چې مسله وي دلته په خلک ته زر زر روپۍ ورکوي چې ووځئ په فلسطین کې چې مسله وي بېشکه د میش مسلمون دي خو دلته د میش ډېر خلک ورسره شي او د سکول د قاعدې د پیلوړکي راونکو دی آتا یو سیاسي شعور ورکوي سیاسي شعور دا دی چې په کشمیر کې ظلم وشو په فلسطین کې ظلم وشو خو کمیش ورته یایي چې په دغه پام کې 15 شپېته ساړي وویشتل په منبر نوز خلک پارز ویلو نه وژغېده د هغې خلک حق چې غواړي د موتو نه په موتو دی اف آی آر کټ کوي جیلینه ته مچوي دا دی د موتو سیاسي شعور د طاقت روکتام غواړي زه دا یایم چې که دا قوم په یوه خوله شي او د سیاسي شعور د مزاحمتي قوت دا سلسله په درنګې وي دای چې څومره خلق نسی دای چې څومره مړاوي چې څومره جیلي اف آی آر کو اتیا میش ټول ته یوري خو یوه خبره خلاف ظلم کوي عیسائی ده مای ده کار میده پولیس ده میش دا یایي چې دای دا نور هر کوشش وکړو خو یوه خبره دا ځوانون ټول ورته وضخوي چې د سیاسي جدوجهد نه د تم کول شپې تېرې دي په دا ځوانون کې شعور راغلی دی دا ځوانون یو طاقت جوړ شوی دی میژو په خپله خوره مزاحمتي سیاست کې د منظور پلیارو څي د پی ټي ایم ملاتړو کې او دا سامراجي قوتو دا ور وشایي چې د تو پلور برتانیا چې څومره زور په میش جوات و ته یې نن ضیایې د تو چې څومره قوت دی ټول قوت جوات کا خو که کله دا قوت میش درته جوات کا مشر کشر په یوه خوله درته کښېناستلي
بیا دا د میش یقین دی چې ته داره زوروار نه یې ته اول په چال روغلی یې تو اول د پاکستان زنده‌باد د اسلام نارې لګولې دي تو میش ته دا نه وی ویلي چې زه و توس په درنګې جیلینا ته چاوه په درنګې معصوم خلکو مړاوه په درنګم زړونه بې قدره کاوه په درنګم مشرون ټوکړې ټوکړې کاوه ته په یوه بله خبر ارغلی وې ټیک تو په هغه وخت کې میش یا د میش مشرون یا د دغه علاقې خلک نشه پوی نن میش پوی نن په دا خبره باندې هر یوه یقین دی چې د میش یکای والی اردو د تو سره ته ظالم یې ته جابر یې تو سره و اول میش دا سیاسی پر امنه مزاحمتي لیار غوړي که چیرې ته په دا نشوې ټیک میش ته چې کوم عرض د دغشي آرډر وشي د تو سره میش په هر میدون باندې کښېنستی شي د تو هر الیار باندې وای شي د دغه خورې نو د داس لوس وکوژي لکه د تو د پلور چې وخاتل د دغه خورې نه ته دامره ملنډه مه جوړوه د میش زړونه درانه دي بې قادره د میش مشرون درانه دي بې قادره شل FIR دې کاټ دي سل نور کاټ کا په دا طریقه د تو توڼه ته میش تایور شوي د تو جیل سازو ته میش تایور شوي خو یوه خبره ته میش نه یي تایور چې تو تو میش سارج دي تو دور ته سر تژدې د پاکستان په آیین ورسره څه که خوښه دې وي خوښه که نه دې وي خوښه دکې دوې خبرې دي که امن دې روکه ژوند دې روکه د PTM د وصول لوندې دا جواته خبره دو چې د 73 آیین لوندو می ژوند در سره تیراوي که ژوند یې نرکوه امن یې نرکوه اقتصاد یې نرکوه کاروبار یې نه پرېښولي بیا میش انشاءالله یوه داسې فیصله کی چې هغه فیصلې و د سوچ نه وي کړی ډېره مهرباني ډېره شکریه